بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو څنګه چې تاسو ته پته ده نن بیا ناوړې واقعه زمونږ تنظیم ملګري سره وشوه مفتي صاحب سره. زه مرګرو ته دا یو یم چې انشاءالله د صبر نه کار والی د حوصلې نه کار والی مفتي صاحب حالت چې کوم موږ وکتو نو د خطرې نه بار دی، انشاءالله د خطرې نه بار دی، داسې خطره نشته. مفتي صاحب په خپله چې کوم دی د حوصلې خبرې وکړو، د هغه د خولې پیغام دی چې زه ټولو ملګرو ته دا پیغام ورکوم چې خپل همت به نه بیلی، حوصله به نه بیلی. په دې لړ کې چونکې غصه جذبات دا خو زموږ ډېر په هغه اخري لیول دي، خو دې ټیم کې موږ سره علما کرام دي، موږ سره ښایسته ښایسته مشران دي، موږ چې هر کار کوو په مشاورت به وي. مشاورت کې دی چې علما کرام دي، درانه درانه سپینګیري را سره دي، نو چې ټول په شریکه یو متفقه فیصله وکړو د هغې مطابق مخکې لایحه عمل جوړ کړو، نو هغې کې به خیر وي. په دغه لړ کې سبا 15 بجې چې کوم دی د تنظیم چې څومره ملګري دي اوس موږ د هغه ته که هغه د خواجه اوس که هغه د منشفه که هغه د غني قلعه که هغه د علیمزو که هغه څومره چې د منشیاتو خلاف تنظیمونه دي په تحصیل شب قدر کې ټولو ته خواست دی، کارکنانو ته هم دی، مشرانو ته هم دی، عهدیدارانو ته هم دی چې سبا 15 بجې په غني قلعه کې دغه ځای ته ټول راشئ او انشاءالله سبا به 15 بجې چې مشرانو څه فیصله وکړه متفقه طور باندې څه سلا زموږ د ملګرو راله د مشرانو راله انشاءالله قوم ته به هغه لایحې عمل کړو. موږ به خپل ملګری یوازې نه پرېږدو. دا ډس په مفتي صاحب نه دی، دا ډس په مام دی، په دم دی، په دې مفتي صاحب هم دی، په وصیب بای په ټوله جرګې یې ډس کړی، په ټول قام یې ډس کړی، په ټول تحصیل شب قدر یې ډس کړی او زما په راتلونکي نسل زما د مستقبل چې کوم دی په هغې باندې حمله شوې ده. انشاءالله د دې به تپوس هم کوو، د دې به جواب هم کوو، د دې به د انتظامي نه ښه کلک هم جواب کوو او دا کم کس چې دی او دی پکې موږ ښکاره شو او چا کړی و دله خو سزا ده خو انشاءالله د ده نه به که خیر دا ټول قام مین ورانو په ده به موږ لښکر کوو انشاءالله. ول فلحال تاسو پر امن اوسئ، انشاءالله د امن لمن موږ راوځي په دې دپاره چې د علاقه کې امن او خوشحالي راشي. موږ به هغه کار نه کوو چې امن پې تباه کوو، موږ پې د قوم او حالات خرابو. انشاءالله موږ به پر امن اوسو او تر څو چې د مشارات نو کوم هدایات رالل په هغې به عمل کوو انشاءالله.